پاکستانی چارواکو ویلي چې په لیبیا کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د مړو شوو شپږو نورو پاکستانیانو مړي پښتونخوا ته وړل شوي دي. د پاکستان مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده ویلي چې د نورو مړو شوو جسدونه به هم زر وطن ته بیرته وړل شي. د پاکستان سرکاري خبري ادارې ویلي چې شپږ مړي د اسلام آباد هوایي اډه باندې ترلاسه کړل شوي دي. په مړو شوو کې مصور حسین، شعیب علي، عابد حسین، مصعب حسین او شعیب حسین د کورمې او محمد علي شاه د ورغزو دي. خبريال ضیاء الرحمن وایي چې په 2009 کې په کورمه کې د امنیت د خرابېدو وروسته د کورمې څخه یورپي هیوادونو ته د خلکو تګ پیل شوی. خبرو کې هغه ویلي چې په ځانګړي ډول د کورمې څخه یورپ ته تلونکي خلک د غربت لامل نه بلکې د خو او محفوظ ژوند لپاره ځي. هغه ویل چې دا خلکو ته د یورپ ویزې نه ترلاسه کیږي ځکه په دغه ګرانو خطرناکو لارو ځي او دغه لارو لپاره ایجنټانو ته په لکونو روپۍ هم ورکوي. په 10 فروری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د لیبیا شمال لویدیځ زاویه ښار کې د مرساډیلا بندر سره نږدې کشتۍ ډوبه شوې وه. پکې د پاکستانیانو په ګډون 15 کسان سوارو. په 11 فروری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لیبیا کې ډوبه شوې کشتۍ کې تر اوسه پورې د 1400 کسانو مړي ترلاسه شوي او ټول د خیبر پښتونخوا صوبې دي. د بهرنیو چارو د وزارت په ویب پاڼه ورکړل شوو معلوماتو تر ما په 14 مړو کې 14 یوازې د کورمې، یو د باجوړ، ورغزو او پیښورو. یو هفته وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاالله تاړ ویلي وو چې 2023 کال د یونان د کشتۍ په پیښه کې د ککړو 19 مپرورانو کسانو په شمول 414 انساني سمګلینګ نیول شوی. سمګلینګ د نیولو لپاره د انټرپول سره هم په رابطه کې دي. لدی وړاندې د کډوالو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې واکینګ بارډرز ویلي چې 50 تنه کډوال چې زیاتره پاکستانیانو د لاودیزي افریقې څخه سپین پلتلونکو کشتۍ کې ډوب شوي. لدی وړاندې چې اکثره دغه ډول پیښې شوي زیاتره پکې د پنجاب صوبې خلک معلوم شوي دي. په 4 جنوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یو غونډه کې د بشري قاچاق جاج غستل شوی او نوموړی ویلو چې بشري قاچاق کې د ککړو سرکاري چارواکو په ضد پورته کړل شوی اقدامات د ستاینې وړ دي چې د انساني سمګلینګ کې د ککړو ډلو په ضد یې د سختو قانوني کاروایانو او د غیبت نه جوړولو حکم یې کړی وو. حالب خان شرپو دلبر نیوز 400 پاکستانی